ماشاءالله. عرفانه څنګه یې؟ خیم قاری صاحب تاسو خیم خیر دی. څنګه روژه څنګه ده؟ موسم څنګه دی؟ ماشاءالله موسم ډېر یخ دی، ښکلی موسم دی. روژې بس ښه او روژه دې نن دې څومه روژه ده؟ تیز وایلی. نن 11مه. ماشاءالله. لکه ورې بس اشاره دې ووواله ها؟ او د خیره ماشاءالله. څنګه باندې ووتلې؟ یاره بس ښې اسانې دي قاری صاحب. ماشاءالله. نو د خلکو ته څه پیغام ورکړې چې څه روژه کې څه نیک کارونه وکړي؟ بس روژې دې نیسي، مونځونه دې کوي، ذکرونه دې کوي، بس دغه ورته وایم. او مطلب روژه دې نیسي ها؟ نورو ته څه وایې؟ بس نورو ته سلامونه وایم. مسافرو ته پکې څه وایې؟ بېشکه پکې بیهي هغوی ته مه کوه لکه مه کوه. مسافرو ته دعاګانې به ورته کړي؟ دعاګانې ورته کوم. لږه خو ورته وکړه که نه روژه ده قبلېږي ستا ده. ما کوه مړه. ها بس الله دې ونه په خپل حال باندې رحم وکړي. مسافر چې په کوم ځای کې خدای دې کامیاب کړي. آمین آمین. تیز وایه لږه. هر مصیبت نه د هر مرض نه یا الله دې وساتي. یا الله که په دې ملک کې دی که په بل ملک کې دی، خدای په هر ځای کې خدای دې کامیاب کړي. آمین. او په آخر وخت کې کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله. ماشاءالله. جزاک الله. دا عرفان بھائی دی ماشاءالله ډېر ښکلی انسان دی او 15 وخته مونځ ګزار دی او ماشاءالله سوچه ګیرې هم پرېښودی. تاسو ته درخواست دی چې ګیرې هم پرېږدئ، ځان له دوکه مه ورکوئ. ګوره که ګیره کې ښایست نه وی که نه، نو الله جل شانه به د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ورکوله. ګیره کې ښایست دی، ګیره کې ښکلا ده او د هر انسان دپاره الله جل شانه هر سنت کې یو عبرت ګدلی دی، یو ښکلا یې پکې ګدلی ده. تاسو درخواست دی انشاءالله ګیرې به ګدلغایي. ځکه عرفان ګیرې ته وګوره ماشاءالله سوچه ده که نه؟ ماشاءالله. الله هم خوشحاله کړي.